بهر ملکونو کې باز کسان وي هغه موږ نه د دې مسلې تپوس کوي او دلته دا مسله شته بعضی کسان وي چې هغوی له خلک سرسایه ورکوي او په هغې باندې سرسایه نه کیږي زکات ورکوي او زکات مستحق نه دلته خو سنه خلک ګوري چې زه دا غریب دی پیژني بعض وخت کې دلته خلک مجبوره یار زما رشته داران دي نو زه څه وکړم ما ډېر پازابئ نو چې پازابئ خو صدقه ورکوه که نه ظالمه به صرف دې تام پرلت لګولی دي زکاتونو ته صرف زکات به ورکې د زکات نه علاوه چې 1 روپۍ چاله ورنکي خو نوره صدقه هم کله ناکله کوه که نه نوره صدقه وله ورکه دا خپل تا ته چې پته ده چې دا خپلوان دي مالداره دي او بیا هم زکات غواړي زکات مه ورکوه صدقه وله ورکه خو عزتمندو چې بهر ملکونو کې بعضې د عربیان دي هغوی زموږ د ټولو پاکستانیانو ته مسکینان او غریبانان وایي او هغه د څه وجې نه وایي چې کله هغوی وروره حریص تقسیموي حریص یو خوراک دی یا وریجې تقسیموي نو دا ټول پښتانه او دا انډین او دا بنګلادیش والا ورته پلین کې ولاړي هغوی دا ورڅومره غریبانان مسکینان دي حالانکې دا پلین کې چې ولاړي د 3 اجونه هم کړي او دغه مزیدار د سره د 10,000 درهمو او د ریالونو گاډې هم وي او دلته چې کوم د 4-5 پلاټونه هم وي د پاکستان مالدار سړی خو هلته غریب حریص ته ولاړي هلته چاول ته ولاړي نو هغه وایي مسکینون وایي دا مسکین دی غریب دی بعضې کسان مونږ ته ویلي وي مونږ ورته ووایو چې مونږ نالو سرسایه صدقة الفطر نالو وایي نه انت مسکینون وایي ته ښه غریب سړی مونږ دې پیژنو ځکه بل لین کې ولاړ وي هلته چاولو ته نو بس هغوی سړي سره ډېر کار نه لري نو اوس آیا عزتمندو دا ادا کیږي که نه ادا کیږي دا هغوی خپل کار دی هغوی په خپل نیت باندې وایي که یو انسان زکات چاله ورکو په دې نیت باندې چې دا غریب دی او مسکین دی د هغه زکات ادا شو صدقة الفطر ادا شو خو تاله اغستل ناروا دي یا اقا وخت کې پکې دا نیت کوه چې دا اوس ما پرېږدي نه بعضې عربیان تا نه پرېږدي خامخا یې دله درکوي او نه واله ده نو په دغه وخت کې پکې نیت کوه یا هغه ته وایه صراحتا ورته وایه چې دا به زه بل چاله ورکم بس صرف دا ورته وایه چې دومره دې ورته وویل نو چې کله تاله دغه صدقة الفطر درکړي او تا باندې نه کېده نو خیر دې دلته خپل پاکستان کې چاله راولېږه که نیش یې رالیږلې هلته هغه چاول هغوی اکثر غذایي اجناس ورکوي نو هغه چاول یا هغه غنم یا هغه شی هلته خرڅ کا او د هغې پیسې پاکستان ته راولېږه یا هلته که کوم غریب کس وي هغه نه ورکه بعضې کسانی بس پرلتو ته ولګوي او ښه مزېدار هغه چاول یې ځان له پخوي او خوري ټول مالداري وایي څه وکړو ځکه بالفرض دلته هم چاله نه رالیږي او خرڅیم نه وایي چې دا خو ډېره لانجه دي دا به اوس خرڅول او دا لیږل او دا قصه نه کېږي نو کم از کم یو اسانه طریقه بله شته اسانه طریقه دا ده چې پاکستان کې یو غریب وي هغه ته ووایه وایي ستا د طرف نه به دا صدقة الفطر موږ وصول کړو صحیح شو نو چې چاله ورکړي وي یو بل کس دی وکیل کی یو غریب سړي ته صرف یو میسج وکړي چې دا صدقة الفطر به موږ ستا د طرف نه والو هغه ورته اجازه وکړي زما د طرف نه صدقة الفطر واخله او ستا شوه نو بس بیا خپلم کور کې هلته هغوی استعمالولی شي خو دا هغه ادنا طریقه ده اعلی طریقه دا ده چې هغه غریبانانو ته واپس ورسوه نو غیر مستحق سړی چې یو شی علي دې سره څه کېږي دا یاد لري عزتمندو چې کم انسان باندې زکات نه کېږي او دا زکات اخلي کم انسان باندې صدقة الفطر نه کېږي او صدقة الفطر اخلي ځان دپاره نو دا مال چې کله د مال ته پریوتو الا اهلکته نو د دا حلال مالم دا ځان سره هلاکوي دا پکې نقصان دی ګوره یو جراثیم چې مولا ته ولګي هغه هم بیماری او که هغه یو عام انسان ته ولګي هغه هم بیماری دقه شان دا جراثیم دي چې دا ستا مال ته رالو ستا مال خرابوي که هغه حلال مال هم دی خرابوي دله نو دې وجې عزتمندو داسې نه دي کول پکار